العالمين. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. نسألك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم لك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. اللهم لك الحمد حمدا لا يجد قائله الا رضاك. اللهم لك الحمد حمدا اذا رضيت يا اهل التقوى واهل المغفره. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو اهله. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدع يا معين يا فعال لما يريد. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. يا مخلص أغثنا. يا مخلص أغثنا. يا مخلص أغثنا. الله تبارك وتعالى وبارك ورشد الله.
مولا كريم الله على المخلوق والقبول آمين الله تعالى على قناة المشرك الله رمضان خير المشرك الله ضدنا على رحمة الله من المشرك الله تقول بقدر الله شكر الله بل لازم المشرك بل رب مشكل الله الله هو الزليل وتحقق غير الله الله كتابه واخذ من مطلوب الله من الله نفسه الله من مخلوق الله الله من مخلوق الله بدل رمضان بتكلم بكسر المخلوق المعرف مش عارف الله من معلم من الله معاف الله من دور الامور مخلوق الله مخلوق الله بقى تمام أمة المسلمين وهم معاف الله تمام أمة المسلمين وهم معاف الله كل ذلك مسلمان شديد مسلمان عبد الاشتياق صحيح مسلمان جوك الله صحيح مسلمان جوك يا الله ذيك تبص كسان بيجمع معاني الله الله تعالى تبارك وتعالى وسلم شكرا لله وبارك الله تمام بما أنت بدي هذا الجنة كذي هذا الله ورسول الله وهذا الجزء ما جوي كل كذا كسبان كذا الله الله كل بيتك الله سبحانه وتعالى ذاك ما تمام ورسول الله وقسم جل وعلا الله يا جابر غير سورة الله فقط تقول فضل من عليم قدير ذات الله الله هو حاجة تقول فضل من قادر الله جالس تقسم حديث برشيد الله ورشيد وخشوع بدل وهذا الجمع بتتجرد من حاجة الزمان كذلك هم حاجة إلى الله بقى على شريعة موافقة هذا أسمعنا معركة تمام حاجة الجائز ترك الله تمام مقصد ولا مقصد ترك الله جائز مقاصد ترك الله كن به من ذلك الله تعالى مخلوق الله كن به من ذلك الله بالمعنى المتزارع الله بقى سبحان ذلك الله الاتفاق والترك الله بندوبس الترك الله الله تقبل بوامك وانت اخلاص الله تقبل اخلاص كل مسلم الله بدك منظر كما مصافحه المسلمين بدك منظر كنت تدخل الله بقى في اخر الست تجاوز لا مشكله الله حلال وطاعه تجاوز لا مشكله وبركه وجه الله بقى كسر حرام ياخذ الله حرام يا رب الله السنه رب الله شكرنا رب الله حلال خسر وكسر بأولاد الله الله استغفر الله زكريا عليه السلام ربنا عليه السلام ربنا دخل درنا محمد نسأل الحمد لله وعلى كم كسر الله تشتي الله كل امور بلاد الله وخش على الرجل نكانك يا الله صالحاتك يا الله امور بلاد الصبر يا الله امور بلاد الله يجوك الله تبارك وتعالى شانك كده عبد الشريف وخش على بلادك يا الله الله بارك تجاب الله من كل جائز حاجات الله بارك دول بغش حاجات من هداية مولا من هداية نصيب الله من هداية نصيب الله من وفنا الكفوفنا الله من جناهنا نتوري يا الله الله جناهنا نبت يا الله الله مش توبة يا الله من توبة قبول يا الله أنا عملت فكرة كيكم من يتفش عليك الله ده أعمالنا زمن حفاظته كيكم من يتخبكيك يا الله يا الله باك هذا النبي كريم صلى الله عليه وسلم بخسته طريقه من روان كي الله النبي كريم صلى الله عليه وسلم بخسته طريقه من روان كي الله الله من صالحان كي الله الله من نيكان كي الله الله من مزگزار كي الله من ذاكرين جوړ كي الله من شاكرين جوړ كي الله يا الله باك کوم چستان نيکان بندگان دي بابو پټل کې شامل كي الله الله من بدبختين اوسات يا الله الله من محرومتيان اوسات يا الله الله زمو بزوانانو رحم وکي الله الله د فتنو دور دې زمو بزوانانو رحم وکي الله الله باک زوانان جنکی دې کاله کان دې الله ته رحم وکي الله زوانانو د ایمان حفاظت وکي الله د اعمال حفاظت وکي الله الله باک د ابرو د عزت حفاظت وکي الله الله پاک کوم کسان به جوړې دي ته له بهترین د جوړې تنظیم وکي الله کوم مور پلار د خپل بچو د پاره د رشتو د پاره پریشان دي الله پاک بهترین تنظیم داغو د رشتو وکي الله داسې ځکه ول رشتي ورکی چې هغه خوشاله الله اے الله پاک
موږ ته د قبر حالت پراته دي، ځنکدن حالت پراته دي. الله ډېر سخت راته پراته ده ځنکدن. الله پاکه هېڅوک به زموږ په کار نه راځي. موږ ته به ټول ولاړې، خو د چا به دا وس نه رسي چې ما ساه واپس کړي. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. د هیڅ چا به دا وس نه رسي. غټ سپیشلیسټ ولاړ دی، غټ هسپتال کې پروت دی، په کروڑونو روپۍ پې لګي، لیکن د ده ساه نشي واپس کولی. سترګې به موږ اسمان ته نیولې ګټې کړې وې. ځنکدن دی په دغه وخت سخته به. الله موږ دغلته یوازې مه پرېږدي. الله د ځنکدن د سختۍ نه زموږ حفاظت وکړي. الله د قبر کې به یوازې پراته وو، نه پلار شته، نه مور شته، نه رونه شته، نه جایداد شته، نه هغه عزت شته، نه مال شته، نه هغه څوک خپل خپلوان شته، نه څوکیداران حفاظتیان شته. الله پاکه په دغه څلور ګټې کې په دې تیاره کې به یک یوازې ناست یو، یک یوازې به یو موږ به یو زموږ به عمل یو زموږ عمل خو موږ ته معلوم دی. الله پاکه د قبر د عذاب نه زموږ حفاظت وکړي. الله د قبر د عذاب نه حفاظت وکړي. الله موږ د عذابونو د برداشت کولو نه الله د رمضان کې تا ته ننواتې ته پسې راغلي. الله موږ وبخښي. الله پاکه هغې پورې دا رمضان مو وباسي چې تر څو زموږ بښنه نه شي. الله موږ ته خو بل څه شی نه دی معلوم. هغه رمضان خو هم لاړه، دې نه پاپله به کوم داسې وخت راځي چې په هغې کې به زموږ بښنه کېږي، یا موږ به عاجزي وکړو، یا موږ به عبادت وکړو. زموږ رمضان او غیر رمضان خو یو شی. الله پاکه ستا د رحم ته پته مو الله خپل د رحم راتوي کې په موږ. الله په موږ باندې رحم راتوي کې. الله پاکه د رمضان د وتو نه مخکې زموږ د رحم فیصله وکړي. الله زموږ د خیر فیصله وکړي. الله موږ د رسوایۍ نه وساتي. مخلوق ته متازې نه وساتي. دنیا کې د ذلت او رسوایۍ نه وساتي. فقر او تنګدستۍ د صورت د نسته نو ساتي. آخرت کې زموږ د عافیت نصیب کړي. الله د قیامت د سخت ورځې د عذاب نه زموږ حفاظت وکړي. عمل نامې به تقسیمېږي. الله موږ له بخیل اسرا کړي. الله عمل نامې به تقسیمېږي. موږ خو ځان له تسلي ورکړي ده چې موږ نیکان یو، موږ لمونځونه وکړو. پته نه چې عمل نامه موږ ته په کوم لاس میلاوېږي. ای د عرش مالک الله موږ ته عمل نامه بخیل اسرا کړي. الله موږ په پولیس رات باندې د بجلۍ د پړق په شانې پورې باسي. الله زموږ د نیکو تله درانه کړي. الله شیطان او نفس موږ په بله باندې بوتلې، موږ ته خو نور کارونه لازمي ښکاره کړي دي. موږ خو دنیا پسې نښتي او د دنیا په څیزونو پسې، په ډیګرانو پسې، په یو شي پسې منډي او په بل. موږ نه خو آخرت هېر کړی دی. الله ته موږ ته آخرت یاد کړي. الله پاکه هغه کوم چې موږ نه هېر دی هغې کې زموږ انتظام وکړي. الله پاکه د قیامت پر ورځ زموږ حساب کتاب پټ وکړي. الله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخکې موږ رسوا کړي. الله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابو په مخکې موږ مه شرموي. الله موږ د خپل مور او پلار په مخکې مه شرموي. الله د خپل استادانو شاګردانو په مخکې موږ مه شرموي. الله پاکه زموږ حساب کتاب پټ وکړي. الله زموږ حساب کتاب موږ سره په آسان وکړي. الله زموږ د عرش د سوري لاندې موږ له زیاره کړي. الله پاکه پولیس رات باندې د بجلۍ د پړق په شانې پورې باسي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د لاسه د حوض کوثر اوبه په موږ وڅښي. الله پاکه موږ جنت الفردوس ته داخل کړي. الله موږ د دوزخ نه وساتي. الله موږ خو د دوزخ دنیا اور ته نشو نږدې کېدی. الله د دوزخ د اور نه موږ وساتي. الله هغه اور چې کوم موږ په خپلو اعمالو په ځان باندې بل کړی دی، الله د هغې نه موږ وساتي. الله هغه اور زموږ نه مړ کړي. الله پاکه موږ اعمال خو ټول بغاوت کې تېروتي دي. الله موږ ټول تا نه لرې تېروتي. موږ ټول نافرماني کړله، دروغ ویل دي، غیبت کړل، تکبر کړل، حسد کړی دی. الله ستا نافرماني او بغاوت کې زندګي تېره کړله. که دا ټول څیزونه په عمل نامه کې موږ ته مخامخ شي، زموږ خو هېڅ ځای نشته. الله موږ دا ټول تا ته مخې ته کوو، ستا رحمت ته مخې ته کوو. الله په ټولو باندې د عفو قلم راکاږه. الله موږ وبخه. الله موږ وبخه. الله اوس دا فیصله وکړه. الله اوس دا فیصله وکړه. الله پاکه د رمضان د وتو نه مخکې زموږ د لاسونو د اوچتولو په مخ راښکوره مخکې الله موږ ته پته ده تا به موږ د رحم فیصله کړې. ته ډېر زیات مهربانه د اویاو میندو نه زیات مهربانه. الله تا به موږ د رحم فیصله کړې. الله خو زموږ تسلي وکړه. الله زموږ تسلي وکړه. الله پاکه موږ خوشحاله کړه. دنیا کې هم خوشحاله کړه، آخرت کې هم خوشحاله کړه. دنیا کې هم د شرم او رسوایۍ نه وساته، په آخرت کې هم د شرم او رسوایۍ نه وساته. الله د ذلت نه وساته. تنګدستی د فقر نه وساته. الله پاکه په دې کې زموږ په دې ټولو روژه کې زموږ زنانه او زموږ خدمتونه کړي دي. الله د خپل در نه ولا خوشحالي ورکړي. الله هغه سره د دې دومره مصروفیات او زموږ د دې خدمتونه زموږ د دې کارونو باوجود هغه په ختمونو کې په درسونو کې موږ سره باقاعده شریک شي دي. الله پاکه چې په څه خوشحالېږي په هغې خوشحاله کړي. الله پاکه زموږ زنانه زموږ لپاره د دنیا د آخرت د خوشحالۍ ذریعه جوړه کړي. الله پاکه دا زنانه چې په څه خوشحالېږي په هغې خوشحاله کړي. د هر قسم پریشانۍ غم نه وساتي. الله پاکه د دې زنانو تمام جایز حاجتونه پوره کړي. الله پاکه چې څه باندې خوشحالېږي الله په هغې خوشحاله کړي. دا اولاد په خواږو یې ماړه کړي.
الله پاک کوم بګنا جوړ الله پاک ته له بهترین جهات ورکړي الله د چا په ژوند باندې کوم جایز حاجت کوم زنانه په ژوند باندې جایز حاجت الله پاک د غیب نه پوره کړي الله دا زنانه زموږ خیر خوا دي موږ سره ډېر ځای خدمتونه کړي دي دا زموږ غلامان او نوکران نو هغه مروجي نیولې دي او دا په باوجود زموږ خدمتونه وسانه تر ماخام کړي دي کما خام موږ زو روزما د ټیم ورسو روزما ته تیار دي که پښمنی له پاتو موږ د پاتو نه مخکې پښمنه تیار دي نو روزي د ماشومان خدمت کې الله د دې بدلا په دنیا او آخرت ورکړي الله دیندار کې الله صالحان کې الله د خاوندانو لپاره فرمان بردار کې الله پاک د خپل خاوندانو د مور پلان لپاره هغه داسې کې چې هغه دنیا کې خوشاله شي او آخرت کې خوشاله شي الله د هر قسم ذلت او رسوایی نه ساتي الله د صورت د استنه ساتي الله پاک زموږ ماشومان دیندار کې زموږ بډاګان دیندار کې زموږ ځوانان دیندار کې الله ځوانان اوچلې د وختونو ونیسي الله خیر طرف ته راکړي الله پاک د اوچلې د وختونو ونیسي خیر طرف ته راکړي الله د فتنې دور دی د فساد دور دی په بل طرف روان کړي دي الله پاک کله د دین په نوم ګمراه کیږي کله د دنیا په نوم ګمراه کیږي مولا د ځوانانو حفاظت وکړي الله د مشرانو حفاظت وکړي الله کشرانو حفاظت وکړي الله زموږ د ایمان او د اعمال حفاظت وکړي الله زموږ په مال کې برکت واچي الله زموږ په جان کې برکت واچي الله زموږ په اولاد کې برکت واچي الله زموږ په علم کې برکت واچي الله زموږ په عمل کې برکت واچي الله زموږ د درس ملګری په ټول رمضان کې هغه زنانه دي کنارینه دي الله پاک رمضان کې تر رمضان مخکې مو د رمضان وروسته درس کې باقاعده شامل الله پاک استا کلام تناسي الله هغه د دنیا او د آخرت په خوږو ماړه کړه الله د ایمان په خوږو ماړه کړه الله د قرآن د هغه لپاره په دنیا په آخرت دواړو کې د خوشاله ذریعہ جوړ کړه الله پاک هغه په دې درس باندې استقامت نصیب کړي الله دا د هغه لپاره د دنیا او د آخرت د خوشاله او د خیر ذریعہ وګرځي الله راتلونکي لپاره په دې باندې استقامت نصیب کړي الله پاک چې په څه خوشالي کې پاک خوشاله کړي الله پاک زموږ لپاره صدقه جاریه جوړ کړي الله په دې حاضر جمع کې چې کوم کسانو مردگان وفات شي دي هغه نږدې دي یا لرې دي خپلوان دي د چا مور پلار دي چا ورونه دي چا زنانه دي نارینه دي الله پاک د تمام مسلمانانو سره مردگانو سره چې کوم وفات شي د اسلام په حالت کې الله د ټول سره الله پاک سره زموږ مور پلار د مالنګ د ټول مغفرت وکړي الله قبرونه د نور ډک کړي الله ټول په دې قبرونو کې بیا سره پراته دي الله پاک زموږ د حالت نه خبرې دي زموږ د حالت نه دي خبر الله پته نه چې باغونه په صحاب تیریږي الله کوم خدای مکه کې ته په عذاب کې الله عذاب تیوچت کې الله عذاب تیوچت کې او په خوشالو کې الله پاک درجات تیوچت کې الله پاک زموږ د ټوټه اعمالو ثواب ابو تو رسول الله پاک خصوصا ملنګ د شکو د ژوند کولو والو الله پاک زموږ د ټولو د ختمونو ثواب ملنګ تو رسول الله پاک دا په زموږ ټولو بخي الله او چې څو مسلمانانو فاشي دي الله ټول مغفرت کوي الله پاک د تمام امت مسلمه عزیزان دي الله پاک کدا ټول دوزخ ته بوزي تاسو څوک ته پوښ نشي کولای او ټول ته جنت ته بوزي څوک ته پوښ نشي کولای جنت ته دیږي الله تمام مسلمانان جنت ته بوزي الله تمام مسلمانان جنت ته بوزي الله ورشتیا مسلمانان کې الله د آخرت فکر زموږ نصیب کړه الله پاک چې دعاګانو تر خاص کړي الله پاک یاد مونږ ته نه دي الله پاک دا وصولونه یاد نه دي الله پاک ته معلوم دي الله د حاضر جمع کې هم د چا په کې کوم جایز حاجت کوم یو ضرورت کوم یو مقصد دی یا پریشانی کې یا د امتحانونو په پریشانی کې دي یا د انټرویو په پریشانی کې دي یا بل څه پریشانی ده یا د بیماریانو الله پاک ته معلوم دی ته په پوره کول قادر دی الله د چا څه قسم جایز مقصد دی الله د غیب نه پوره کوي الله د دې ورش کې د برکت پوره کوي الله پاک موږ ته هدایت نصیب کوي الله موږ ته هدایت نصیب کوي الله د فتنې دور د موږ ته هدایت نه غلار معلومه نه ده الله ته موږ ته نه غلار روخه الله او بیا باغ موږ روان کوي الله مو نفس او شیطان په مخ کړیو د کمرو وروړو الله پاک ته زموږ حفاظت وکړي الله ته زموږ نگران شي الله ته زموږ رهنما شي الله ته زموږ مرشد شي الله ته زموږ حفاظت وکړي الله زموږ د ایمان حفاظت وکړي زموږ د اعمال حفاظت وکړي زموږ د ابرو د عزت حفاظت وکړي زموږ د بچو حفاظت وکړي زموږ د اهل او عیال حفاظت وکړي الله زموږ د اعمال حفاظت وکړي الله پاک مر په داسې وخت کې مر ولي الله چې موږ ته نه خبر وي الله مر د ایمان په حالت کې
راولي يا الله په داسې حالت کې مرګ راولي چې ته زموږ نه خوشحاله موږ ته نه خوشحاله يا الله الله زموږ د توبه په خپل دربار کې قبول کړه الله يا الله دا رمضان او دا شپه زموږ د ژوندۍ د بدلون ذریعہ الله زموږ راتلونکي ژوندۍ بدل کړه الله الله موږ آخرت والا جوړ کړه الله ستاسو محبت زموږ نصیب کړه الله الله ستاسو قرآن محبت نصیب کړه الله يا الله د دیندار محبت نصیب کړه الله يا الله د علماء محبت نصیب کړه الله د طلباء او حفاظ محبت نصیب کړه الله يا الله پاک په هر کو کې عالم حافظ پیدا کړه الله الله هر کور د دین مرکز جوړ کړه الله يا الله پاک د حرمین شریفین حفاظت وکړي الله مسجد اقصی به مسلمان لاس تراولي الله الله پاک د مساجد او مراکز او خانقاهونو الله پاک د علماء او طلباء د دیندارو تمام مسلمانانو حفاظت وکړي الله الله زموږ د ملک پاکستان حفاظت وکړي الله الله پاک د سربراهان نیکان صالحان مؤمنان متقیان جوړ کړي الله الله پاک د سربراهان راکړي الله چې د رعایا سره ښه سلوک کوي الله الله پاک د رعایا باندې ترس کوي الله الله د پاکستان حالت خراب دی الله دا ته برابر کړي الله الله دا ګرانی پاسانی بدل کړي الله دا به امني په امن بدل کړي الله الله دا به دیني په دینداري بدل کړي الله الله پاک ته په دین فضا عام کړي الله په دې ملک پاکستان باندې خصوصا په تمام دنیا باندې د اسلام قانون راوړي الله الله کوم ځکه چې راغلي دا به حفاظت تو کړي الله الله دا هر اغیار د سترګو نه حفاظت تو کړي الله مولا په موږ باندې رحم وکړي الله د دنیا رحم وکړي د آخرت رحم وکړي الله الله موږ جزانه دنیا کې زموږ نش نیمګړي دي الله ټول محتاج دي الله ټول مجبور تمام ضرورتونه ته مخه ته کړي دي الله الله پاک منظور بك كل حاجه ته هر ضرورت مخه ته دي الله الله پاک زموږ تمام حاجتونه کوم چې جایز دي الله د خپل غیبونه پوره کړه الله الله مخلوق ته زموږ لاسونه موچ ته الله زړه زموږ تمه وباس الله زړه زموږ پاک کړه الله حسد نه پاک کړه تکبر نه پاک کړه عجب نه پاک کړه الله د دنیا د محبت نه پاک کړه الله الله پاک د لالچ نه پاک کړه الله الله ستاسو محبت ته پیدا کړه الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت پیدا کړه الله الله د قرآن محبت پیدا کړه الله د دین محبت پیدا کړه الله د جماعت سره محبت پیدا کړه الله الله پاک د دیندار سره محبت پیدا کړه الله پاک د دعاګانې زموږ په خپل دربار کې قبول کړي الله وتقبل هذه الدعوات الصالحات في حق آبائنا وأمهاتنا وفي حق أزواجنا وذرياتنا وفي حق أساتذتنا وزملائنا وفي حق تلامذتنا وأصدقائنا وفي حق جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.